سورہ رعد شروع په هغې کې پنځه آیاتونه هغه ذکر شیو چې په هغه مخکې آیاتونو کې دلیل عقلی ذکر کوو او دغه کې دی خبرې ته اشاره کوله چې خالق لكل شيء هو الله یو الله دی او پاغي باندې بیا دلایل پیش کړو چې بر وګوره اسمانونو ته او نور او سپومې ته وګوره لاندې ځمکې ته وګوره غرونو او نهرونو ته وګوره پاغي کې بیا قسمه قسم هغه میوو ته وګوره بیا د هغې نه وروسته درې دلایل ذکر شیو بیا درې زجرونه یو زجر هغه ذکر شیو چې دا خلق د دوباره ژوند نه د هغې نه انکار کوونکي وو یو زجر یې په هغې ذکر کړی او دویم زجر هغه ذکر کیږي چې ته وې موږ ته په تاسو باندې عذاب راځي ایمان راوړئ موږ خو ایمان هم نه راوړو او عذاب هم په موږ باندې رانغی نو دوی عذاب غوښتو او ایمان هم نه راوړی وی ته چې موږ ته وې په ایمان راوړئ که نه د الله د طرف نه به عذاب راشي نو موږ خو نه ایمان راوړی دی او نه به موږ باندې عذاب راغلی دی نو په دې شپږم نمبر آیات کې دغه تذکره کوي وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ او په دادی سره غواړي ستا نه عذاب قبل الحسنه وړاندې د ایمان د راوړو نه یا مراد دا دی چې دوی ټوکې کوي یا قبل الحسنه د ایمان د راوړو نه مخکې شیخ القرآن معنی کولی مدافعت نه مخکې یعنی دوی ځان دپاره څه کړي نه دي د بچاو او بس عذاب غواړي یا مخکې د عمل نه عمل یې نه دی کړی او عذاب غواړي یا مخکې د خیر د زمانې نه او بیا هم عذاب غواړي قد خلت من قبلهم المثلات او حال دا دی چې تیر شوي دي د دې نه مخکې هغه عذابونه شرمونکي هغه عبرتناک عذابونه چې د هغې مثالونه موجود دي هغه سختې سزاګانې هغه عذابونه هغه موجود دي خو دوی دې بیا هم عبرت نه اخلي د هغې مثالونه موجود دي خو دوی بیا هم عبرت نه اخلي وَإِنَّ رَبَّكَ یقینا رب ستا لذو مغفرة للناس خاوند د بخښنې دی خلکو ته علی ظلمهم سره د ظلم د هغوی نه وَإِنَّ رَبَّكَ لشدید العقاب یقینا رب ستا خامخا سخت عذاب ورکوونکی دی وَإِنَّ رَبَّكَ لذو مغفرة للناس علی ظلمهم یقینا رب ستا خاوند د بخښنې دی نو دا مغفرت په معنی د عامې معنی سره واغستی شو د بخانې سره او د ناس نه مراد څه شول دا مومنان شول او ظلم په معنی د عام ګناه سره شو نو رب ستا بخانه کوونکی دی دې مومنانو ته چې کله دوی هغه ګناهونه وکړي یعنی عام ګناهونه ته مراد دي یا او وَإِنَّ رَبَّكَ لشدید العقاب یقینا رب ستا خامخا سخت عذاب ورکوونکی دی دې مشرکانو لره په آخرت کې یا دویمه معنی علما ذکر کوي چې د دې ان ربک لذو مغفرة للناس یقینا رب ستا خاوند د بخښنې دی د ناس نو بیا عام خلق مراد شي علی ظلمهم نه مراد کفر شرک دی رب ستا خاوند د بخښنې دی خلقو ته خو په دې شرط باندې چې کله سړی د خپل کفر او شرک پرېږدي او عقیده د توحید خپله کي نو الوه الله پاک سره بخانه کوونکی دی په دې شرط باندې یا درېمه وَإِنَّ رَبَّكَ یقینا رب ستا لذو مغفرة نو بخانه و دلته په معنی څه شي تاخیر د عذاب دی یعنی الله جل شانه دوی له په خپل عذاب کې مهلت ورکوي تاخیر کوي په عذاب کې الله دوی له عذاب پورې نه ورکوي چې دوی توبه وباسي او دوی ایمان راوړي
او دوی شرک پریدي خو دوی که داسې نه کوي وان ربک لشدید العقاب یقینا رب ستا خامخا سخت عذاب ورکوونکی دی. اوس دریم زجر نو دلته حسن ابن عثمان تفسیر ابن کثیر یو واقعا ذکر کړی ده چې کله دا مغفرت په معنا دا للناس نه مراد عام مؤمنان شي او علی ظلمهم سره د ګناهونو دا ظلم په معنا د عام ګناه شي. نو دلته ابن کثیر رحمه الله د حسن ابن عثمان د یو خبره ذکر کړی ده. هغه وای چې ما الله جل شانه په خوب کې ولید او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په خوب کې ولیدو چې هغه د یو انسان مبارک د الله نه د بخانه مطالبه کوله. نو یا الله ورته فرمایل چې تا په سورې رات کې دا آیت نه دی لوسته وان ربک لذو مغفرة للناس یقینا ستا رب بخانه کوونکی دی خلقو ته علا ظلمهم سره د ظلم دا غوینه یعنی سره د ګناهونو دا غوینه ستا رب خو بخانه کوونکی دی ځکه داغه رحمت لوی دی په مقابله د غضب کې. نو غضب هغه کم او رحمت سره دا لوی دی. نو د دې وجنه الله جل شانه انسان یو طرف ته نافرمانی کوي. مثلا ځان د سکرین لګولې بس هلته فلم ګوري او دلته د چینه ګوټ کوي او بس دا سیزونه میزونه ورته پراته دي او یا بوتل سکي او دا سیزونه پسې خوري یا وګوره چې او ډوډۍ خوراک کوي او په غوږونو باندې دا غلط سیزونه اوري په سترګو قتل کوي او خوراک ورسره کوي د الله نافرماني هم کوي او الله ول خپل روزي هم ورکوي. نو دلته درې خبرې یو سړی د الله نافرمانی کوي خو الله سره د نافرمانی نه دل بیا هم سور کوي روزي ور کوي. دویم دا د انسان نافرمانی کوي خو الله سره د نافرمانی نه د دنه طاقت نه سلب کوي. وس یو سړی ګناه کوي نافرمانی کوي شراب سکي زنا کوي غلا کوي سکي او الله تی د لاسو طاقت واغستو یا د سترګو قوت طاقت ختم گو یا د غوګونو د اوریدو صلاحیت د ختم گو. نو الله داسې نه کوي سره د نافرمانی نه بیا تم الله طاقت ناخلی. او دریم سره د نافرمانی نه الله پاک د انسان رسوا کوي نه چې دې ذلیل کی او رسوای کی. او سلورم چې دې نافرمانی کوي د الله نافرمانی کوي خو الله جل شانه د پکړ هغه نه کوي دې نسینا. نو زګوي وان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وز دریم شوبه دلته زجر دی په اعتراض د نبی علیہ السلام چې دوی ورته وی دي کافرانو چې آیا موږ ستانه یو معجزه طلب کو هغه معجزه داسې ده چې الله زمون د طرف نه یو خط تا تراولېږي چې په هغه خط موږ په خپلو سترګو باندې وینو او په هغه خط کې زمونږ نمونه او چې موږ څه غواړو هغه بګي موږ د داسې معجزه پیش کا یا موږ له صفا مروه د ډیرۍ دا د سرو زرو کا او د مکې د شګو دا میدانونه داراله څه جوړ کا داراله شبز و ساداب جوړ کا چې دا کې بوټي راخیږي بری کې میوي دای نو دوی دا خبره غوښته. ويقول الذين ويا كسان چې کافران دي لولا انزل عليه ولد نشي نازل دي بتا باندې آیت معجزه من ربي د طرف دربستانه انما انت منذر یقینا در ير ورکونګي ولکل قوم هاد د هر قوم د بار دعوت ورکونګي ایستا پلاس کی معجزې نشتا تصرف داعی او ير ورکونګي مخ کې چې څومره قومونه تیر شوي او څومره انبیاء راغلیو نو هغوی کې داسې یو نو چې دی معاندینو زد کوونکو ته یو معجزه طلب کړې ده او هغوی ورته هغه شانتي معجزه ورکړې ده نه بلکې معجزه خو د الله په حکم سره چې الله کله
وغواړي بس پیغمبر ته معجزه ورکړې ده او پیغمبر خپل معجزې سره خپل رسالت هغه ثابت کړی دی بلکې یو پیغمبر ته دا اختیار نشته چې خود به خود چې کم خلق مطالبه کوي او هغه معجزه راوړي او هغه ته پیش کوي او هغه ومني نه معجزه خو د الله په لاس کې په حکم سره د الله په قدرت کې چې کله الله وغواړي پیغمبر ته ورکړي پیغمبر هغه خپل قوم ته په هغې باندې خپل رسالت ثابت کړي چې دا د الله د طرف نه ده یو پیغمبر د خپل طرف نه معجزه هغه نشي پیش کولی نو اصل کې خو ته منذر انما انت منذر یقینا ته یره ورکوونکی ولکل قوم هاد او د هر قوم د پاره دعوت ورکوونکی دي یا ته منذری او تر قیامت پورې بستان وروسته دا داعیان دا موجودي او دوی به خلکو د دعوت ورکوي د توحید مسله به ورته ښیي او دین ته به یې رابلي یا دویمه انت منذر یقینا ته یره ورکوونکی ولکل قوم هاد او ته رهنمایي نو بیا دلته رد شو په قادیانیانو باندې چې هغه هم وایي موږ ځان له پیغمبران یو نه پیغمبر انما انت منذر یقینا ته یاره ورکوونکی ولکل قوم هاد او زه رهنمایي کوونکی هم الله وایي چې زه چاته وغواړم ایمان نصیب کوم او چاته وغواړم نه ورکوم انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء الله یعلم ما تحمل كل انثى نو دا وس اولنې باب ختم شو دویم باب دا شروع شو د 14 آیات پورې نو په دې کې د دې خبر ذکر کړي چې علیم بكل شیء هو الله چې په هر سیز باندې هغه علم کلی چاته حاصل له هغه الله ته حاصل له د ذره علم الله ته حاصل له دا علم د الله کلی دی او دا علم د الله نه ما سوا د بل چا سره هیڅ چا سره نشته نه پیغمبر نه د ولی نه پیر نه بزرگ د هیڅ چا سره نشته علم کلی صرف او صرف خاص سره چا دا د الله دا د الله نه ما سوا علم کلی د هیڅ چا نشته نو بدی کې دا خبره کوي الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد الله تعالی علم دې د هغه چې په ګېډو پورته کوي حرامات دا الله تعالی سره داغي علمي کلی دې هغه کزنانه دا او هغه بس د حیواناتو کې بل ماده دا چې هغه په ګېډه باندې یو سیس چوتای نو د دې پته هم الله تعالی چې دا بکله حامل کیږي او د دې پته ورته هم دا چې دا به صحیح دا به مذکری که مؤنث به ښځه به که سړی به نو دا علم کلی چاته دی دا الله ته دی دا یو خبره شوه وما تغیظ الارحام وما تزداد هغه چې کموي دا بچدانه او هغه چې زیاتوي نو په دې کې درې خبرې دي یو خبره دا ده په اعتبار د زمانې سره مثلا زمنګ امام صاحب وای چې د ټولو نه کم وخت د ماشوم د پیدایش هغه شپږ میاشتې دی او زیات نه زیات وخت سره 9 میاشتې دی او بیا وای چې د 2 کالو پورې او امام شافعي رحم الله فرمایي چې 4 کاله او امام مالک رحم الله فرمایي چې 115 کاله حدیث کې راځي عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت یو سړی راغی په عمر رضی الله تعالی عنہ پسې وی زه په سفرم خو زما د کور والا په خېټه باندې دا ماشوم دی او دا زمانه نه دی چې هغه زنانې راوغوښته هغې ته وی دا د چا نه دی هغه وی دا د نه دی هغه وی دا زمانه نه دی بس عمر رضی الله تعالی عنہ حکم وکړو وی دا سنسار کوي په دې کې یو صحابي راغی هغه ورته وی اے عمر ته چې دا سنسارې علن کې دی ماشوم څه ګناه کړی دی بس عمر رضی الله تعالی عنہ خپل فیصله واپس واغسته او ورته وی چې کله دا ماشوم پیدایش وشو روسته به د هغې نه تاسو دواړه د خپله فیصله راوړئ چې کله هغوی د پیدایش نه روسته راغلل نو چې وی کتل هغه حق شانتي و څنګه چې پلارو نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل که دا صحابي نه و نو زه به څه شوم زه به په خپله فیصله کې هلاک شوم ځکه چې د یو ماشوم سنسارېدل او هغه په داسې فیصله باندې خو صحابي راغی وی نه چې کله ماشوم پیدا شي بیا چې کله راغلل نو هغه ماشوم د پلار په شانتي و نو په هغې کې موده ډېره تېره شوه اصل خبره په دقه ځای کې ده چې دا موده څه وه دا ډېره تېره شوه
ضحاک دا یو مفسر دی چې دی کله وفات کېدو د جنازه د جیل نه وتې وه او دا د 2,000 کسانو استازو چې کله دی پیدا شو دی له 4 کالو او د ده را مخامخ غاښونه دا وو نو د دې نه دا معلومیږي چې کله کله انسان هغه ډیر وخت د مور په حمل باندې وي نو داسې دغه خبره نه ده او دویمه خبره وما تغیظ الارحام وما تزداد هغه چې کموي بچدانه او هغه چې زیاتوي کله کله بچی پیدا شي یو پیدا شي یا د یو نه ډیر پیدا شي نو زیات معنی شوه یا دا معنی کله کله ماشوم پیدا شي 15 ګوتو به ځای 4 پیدا شي کله کله زیاتوالی به معنی کله د 15 به ځای 6 پیدا شي نو دا صدق وما تغیظ الارحام وما تزداد او هغه چې کموي بچدانه او هغه چې زیاتوي وکل شیء عنده بمقدار او هر څه د الله تعالی سره په خاص اندازه کې دی هر څه د الله پاک پس په قدرت او په اندازه کې دی عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال هو العالم عالم دی الله تعالی په پټو او ښکارو باندې الکبیر ډیر لوی دی د صفت په اعتبار سره المتعال ډیر لوی دی د ذات په اعتبار سره چې دا هر څه ټول څیزونه دا چا په قابو کړي دا د الله سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار برابر د استادونو په علم کې الله تعالی هغه څوک چې پټه کوي وینا او هغه څوک چې په ښکاره کوي وینا پټه معنی څه چې په زړه کې خبر راشي یا په ښکاره چې شونډې پې خوله پې وخوځوي ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنار او هغه څوک چې پټېدونکی دی د شپې وسارب بالنار او ګرځي د ورځې د الله ته نو یو سړی دی هغه په شپه کې ګرځي خو په دې شپه کې هم په ځان باندې ښه تور څادر راواچوي او بیا یو سړی دی هغه په ټکه سره غرمه کې ګرځي نو الله وایي د دواړو علم ما درې د دې شپې چې ګرځي په دغه توره تیاره کې تور څادرې اچول ځان ښه پټوي دا هغه ډېرې مبالغې ته اشاره ده یو سړی په تک سور نور کې په ماسپښین کې سړی ګرځي نو دا هم الله ته اشاره دا هم الله ته سره علم دی او پټ ښکاره مطلب دا دی چې تاسو په هغه ښکارو علم لرئ بلکې الله وایي زه په هغه پټو باندې هم علم لرم له معقبات من بین یدیه ومن خلفه د الله تعالی په اختیار کې دي چې نمبر په نمبر باندې راځي یا د انسان دپاره نمبر په نمبر باندې راځي دا پرشتې من بین یدیه ومن خلفه چې وړاندې د نه دي او وروسته د نه دي یحفظونه چې حفاظت کوي د هغه من امر الله په سبب د حکم د الله تعالی نو دا اوس دلیل عقلي شو د پرشتو نه نقلي چې الله جل شانه د انسان دپاره پرشتې مقرر کړلی دي نو په دې کې 3 قوله دي یو وایي چې 10 پرشتې دي بل وایي چې 2 پرشتې دي او بل قول دا دی چې 360 پرشتې دي نو عثمان رضی الله تعالی عنہ راغی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو وی دا الله رسوله دا پرشتې کمې دي نو هغه ورته وی 2 هغه پرشتې دي چې هغه د انسان نه ښی طرف ته او ګس طرف ته 2 هغه پرشتې دي چې هغه مخکې او وروسته او 2 پرشتې الله په دې سترګو باندې مقرر کړي دي چې موږ وګورو زموږ دا سترګې د دې حفاظت چا اخیستی دا الله اخیستی دی او بیا یې د پرشتو په حفاظت کې اچولی او دریم چې 2 پرشتې یو پرشته هغه په شونډو باندې مقرر ده او یو پرشته چې دا د انسان لپاره څه کوي دا حفاظت نو دا څو شوې 10 پرشتې شوې نو دا د شپې یو نمبر د ورځې بل نمبر نو دا څو شوې 20 پرشتې شوې چې دا راځي او د انسان لپاره حفاظت کوي نو اوس دلته دا سوال راځي چې آیا پرشتې راځي او د دې انسان حفاظت کوي نو په ده باندې دا مصیبتونه او تکلیفونه راځي نو دا ولې نو الله جواب کوي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم یقینا الله تعالی نه بدلوي حالت د امن دا عبادت بقوم د یو قوم حتی در دې پوری یغیروا ما بانفسهم چې بدلی دوی هغه احکامات په نفسونو باندې چې د هغوی نفسونه په هغې کې سري هغه مشغول دي چې الله جل شانه د ده لپاره دین را لېږلی ده ته اطاعت کوه د خپل پیغمبر په طریقه خپل ژوند تېروه د الله پاک احکامات منه خو دی هغه احکامات پرېږدي او کفر شرک او په نور په دیرو کې ور روان شي نو الله جل شانه بیا وایي په دوی زه خپلې پرشتې د دوی د حفاظت نه لرې کومه
او دویم وس نبی د شفاعت قهری ده و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له هر کله چې غواړي الله تعالی به قوم باندې څه تکلیف نشي واپس کوله هیڅوک هغې لره چې فرشتې موجود دي او د الله عذاب او مصیبت راځي دا فرشتې خو د حفاظت دپاره نه دي نه د حفاظت دپاره دي خو د الله عذاب فرشتې نشي لر کولی چې کله الله اراده وکړي بیا فرشتې هغه څه کېږي هغه لر کېږي وما لهم من دونه من وال نشته دوی لره سوا د الله تعالی نه څوک ساتونکی دعا کہ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار ماشوم لپاره دعا وکړئ چې الله پاک کامل مغفرت نصیب کړي د هغوی والدینو الله پاک صبر جمیل ورکړي څومره مسلمانان بیماران الله پاک ورته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي الله پاک کوم په هسپتالونو کې الله پاک ته ورته نیک صحت ورکړي الله پاک د چا څه ضرورت دی د خپل غیب خزانو پوره کړي الله پاک زموږ محبت او مینه د قرآن سره پیدا کړي الله پاک زموږ ژوند او زموږ زندگی دا په قرآن او سنت باندې جوړه کړي الله ته زموږ نه راضي شي الله صبح راضي شي نه ایبو موږ له مرمر او لیکل د عزیز باخره کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله